بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 40 نووي کې دا یو کم څلوېښتم حدیث دی. په دې حدیث کې دوا بنیادی خبرې دي. یو دا چې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خیال ساتي او داغه د وجې داغه امتیانو ته ډېر په دروند نظر باندې ګوري او داغه یو ثبوت داري چې هغه احکام د الله کوم چې با مخکنو امتیانو باندې ډېر سخت وو، هغه احکام چې کله دې امت لور کړی شو نو الله په کې نرمي وکړه. لکه د روزې عبادت ته دا د مخکې نه ډېر سخت حکم و. انسان چې بالغ شو روزې نیول به پې فرض شو او بیا به نیم عمر روزه وه، یو ورځ به روزه وه، یو کوجه. دې طریقې سره جون به تېرو. لیکن الله رب العزت دې امت باندې چې کومه روزه فرض کړه نو هغه کال کې یو ځل فرض کړه د روزې په میاشت کې. رمضان میاشت نیول روزه فرض کړه او هغه ټول عمر یا نیم عمر هغه ته حذف کړه. دا د الله رحم د دې امت باندې او دا رحم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې. ځکه چې د هغه خپلو امتیانو سره ډېره مینه وه، ډېر تعلق یې و، ډېر خوږېده په مونږ او تاسو باندې. دارنګې مخکنو امتونو کې د انسان مونځ به د مسجد نه بغیر نه کېده. په دې امت کې د مسلمانانو مونځ په هر پاک ځای کې کېږي. یعنی د مانځه دپاره دا ټیک ده چې د فرض دپاره جماعت ضروري دی، هغې نه انکار نه کوي. خبره داره چې دا امتیان مونځ هر ځای کولی شي که نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر پاک ځای کې مونځ کولی شي. دا رحم دی، هغه سختی کمه شوه. مخکنو امتونو کې تیمم تصور نه و، بس یا به لامبلو یا به اودس کولو. دې امت له الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې دغه دریم یو آپشنم ورکو چې که تاسو سره اوبه نه یا تاسو بیمار یا سفر کې نو بیا تیمم هم کولی شي. مخکنو خلقو که به غنیمت حاصل کړ د کفارو نه به خوړی نه شو، بلکې به د الله د نومو یو ځای به یې کېښودو که الله ته به د دې عمل منظور و نو آسماني بجلی به راله به یې وسوځو او که نه به منظور نو پاتې به شو. لیکن دې امت کې الله رب العزت غنیمت خوړل هم جایز کړي. وحلت لی الغنائم. دا یې نه وایي بني آدم چې الله مونږ باندې سختی کوي، مونږ باندې ډېره نرمي کوي. دویمه خبره بنیادی په دې کې داره چې یو د انسان د قصد خبره ده، یو د خطا خبره ده. قصد دې ته وایي چې یو سړی یو څیز ارادې سره کوي. نو که ارادتاً یو انسان غلطي وکړله، د الله او د هغه د رسول د حکم مخالفت یې وکړو، دی ګناهګار دی. خو که ته غیر ارادي طور یو ګناه وکړله، خیال یې نه دی، خطا کې راغلی دی، څه منصوبه نه ده جوړه کړې، یا په ده یېره راغلی ده، یا چا په یو کار باندې مجبوره کړه د ګناه کار یې پې وکړو. داسې مجبوره کړه چې الا من اکرها، مجبوره کړی شو، د مرګ دھمکی ورکړې ده او دې څه کار وکړي نو په هغې باندې څه حکم نه نافظ کېږي. الله دا معاف کوي.
دا د امت دو خصوصیتونه دي، یو ما د نورو احادیثو رڼا کې وکړې، یو مې د دې حدیث په رڼا کې وکړې. ان الله تجاوز لی، بېشک الله رستواله کړی د عذاب زما د وجې. الله عذاب رستو کړی دی، کوم ځای چې رسول موجودی الله عذاب نه راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې او د خلکو خیال لا او چې عذاب ولې ناراضي، نو په دې وجه ناراضي چې الله صاف فرمایل چې الله دې عذاب ورکون کنه دی وان تفیهم، ترکه میں چته په دې کې موجود ہے. پیغمبره دا ستا خصوصیت ده، خلق دې ته نه ګوري چې ګنده مونږ خلق یو، مونږ الله نه تبا کوي. دا زمونږ حالت کنن خخکاری چې خلقو دا اپ مونږ باندې یو داسې عذاب نه راځي چې مونږ من حیث القوم تبا شو. دا غي وجم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي چې هغه په جلل الله ته چې یا ربا زما دا قوم داسې مت تبا کې بالکلی څنګه چې د مخکنو انبیاء کرام علیهم السلام قوم ته تبا کړی. دې سوزلو ته سړی وګوري او بیا خپل وفادارۍ ته وګوري چې زمونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره وفاداری ده، څومره مونږه د هغه خیال ساتو، څومره مونږه د هغه په احکامو باندې روان یو، څنګه مونږه د هغه په شانتې اخلاق دي، زمونږه عادتونه دي، زمونږه عبادات دي، او آیا زمونږه هغه سره مینه شته؟ دا ټولې خبرې دې طرف ته اشاره کوي چې په کارداري چې هغه زمونږ د پاره څه کړي دي چې مونږ کم سے کم د هغې عشر عشیر لسمه برخه وکړو. زمونږ د پاره زمونږ نبی جاړي، احادیثو کې شته قیامت کې هر صحابي هر نبی د خپل ځان غم وړي، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت غم وړي، فکرمند دی. و د دومره مینې تقاضا دا ده چې مونږ د هغه اتباع وکړو، د هغه اخلاق خپل کړو، د هغه عادتونه خپل کړو، هغه سره مینه وکړو، محبت وکړو، په هغه درود السلام ډېر ووایو. ان الله تجاوز لی، یقینا الله عذاب رستو کړی دی زما د وجې، عن امتی زما د امت نه، د څه شي؟ د خطا او د نسیان او مستکرهو علیه. خطا دی ته وایي چې انسان یو غلطی بلا اراده وکړي، په دې باندې حکم نه نافذ کړي. یو بنی آدم دی هغه ښکار کوي بالفرض، او بل بنی آدم ته ولګېدو او بنی آدم مړ شو. د دې اراده د انسان د قتل نه ده بلکې د ښکار د ویشتو ده. دې ته قتل خطا وایي. په قتل خطا کې قصاص نه وي، دا خطا را په دې باغ حکم نه چې دې مړ کې ځکه چې سړی مړ کړی دی، دا قرآن حکم دی. الله رب العزت بشمیره مثال نه ورکړي دي، احادیثو کې بشمیره امثال موجود دي چې خطا سره کوم غلطي وشي نو الله رب العزت پاره سزا نه ورکړي، دنیا کې هم نه ورکړي، آخرت کې هم نه ورکړي. یو سړی د هغه مونځ کوي بالفرض او خطاان د په مانځه کې خبرې وکړي، دله سزا نه ورکوي خو مونځ یې مات دی، سزا نه ورکوي لیکن مونځ یې مات دی، مونځ ولې مات دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري فرامینو کې یو فرمان دا هم دی چې کله سړی مونځ کوي نو په دې کې به د انسانانو کلام نه کوي، خبرې اترې به نه کوي. د دې وجې نه کم محدثین چې د سلام د جواب منکر دي چې کله سړی راشي او جماعت ته او سړی مونځ کوي نو موږ به سلام کوو که ونه کوو؟ نو څه زمانه و داسې چې په هغې کې به صحابه کرام السلام علیکم وی او خلکو به جواب هم ورکوو. لیکن د څه محدثینو نقطه نظر دا دی چې نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام بند کړی دی په مانځه کې، په دې وجې نه مونږ انساني کلام بنه کوو په مانځه کې. نو کله چې انسان کلام وکړو، خبرې وکړې په مانځه کې، د مونځ خو مات شوی دی.
لیکن خطا نشي ده نه ګناهګار نه دی، د دنیا کې ګناهګار دی نه آخرت کې ګناهګار دی. یو سړی که غلطۍ سره روژه کې خوراک څکاګو کی بالفرض، نو آیا روژه و ماتی؟ پښتو کې متل دی روژه پیر روژه هم نه ماتېږي، نسیان والا خبره. نو خطا او نسیان باندې روژه نه ماتېږي. په دې بیا خلک اعتراض کوي، کم خلک چې حدیث نه واقف نه وي که نه هغوی وایي عجیبه ده، روژهدار ته وایي چې ستا روژه شوې ده، او لمونځګزار ته وایي چې تا خبرې وکړې په غلطۍ یې وکړه نو ستا لمونځ مات شه. دا ولې؟ هر ځای کې داسې خلک د مسلمان کار دایي چې د الله رسول څه ووایي نو خلک هغه ومني، په هغې عمل شروع کړي. او سوال که بالفرض سړی د پوهېدو دپاره کوي نو حق شته ورته، خو که دی اعتراض کوي نو بیا غلطي ده. اصل کې د مونځ یو شکل دی، سړی مسجد ته راغلی دی او داسې یې کړی دی، قبلې طرف ته یې مخ کړی دی، لاس په نامه ولاړ دی، نو دی اوده دی چې دی د مونځ خلاف کار کوي په مانځه کې، د هغې شکل او هیئت شته دی. د روژې څه شکل شواهد نشته چې ورته ور یاد کړي ته په مانځه کې. د دې وجې نه حکمت په دې کې دغه دی چې دواړو حکم جدا جدا شو، مونځ یې مات دی او داسې روژه نه ماتېږي. نو داسې ډېر شي څیزونه دي چې انسان کله هغه د خطا د وجې وکړي، خطا نو الله هغې باندې ګرفت نه کوي. او ان نسیان یې ته وایي، یېره باندې یو سړي یو کار وکړو، یو عمل ته وشو، نو د هغې دنیا او آخرت کې سزا نشته. او درېیمه خبره کوي ومستکرهو علیه، هغه څه چې دي د هغې په کولو باندې مجبوره کړي شوي دي. یو سړی مجبوره کړی شو په دې خبره باندې چې ته کلمه شرکیه ووایه، ورنه ستا انجام دا دی چې دا مونږ قتلو. نو که واقعي داسې چې هغه توره رایستلې ده، تماچه ورسره ده، کلاشنکوف ورسره دی، او سړی مطمئن دی، نو قرآن فرمایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، دته اجازه شته دی د خپل ځان د بچ کولو دپاره که دی د شرک کلمه ووایي او زړه په ایمان باندې مطمئني، نو الله دله سزا نه ورکوي، ځان به بچ کی، بیا یې توبه وباسي الله ته. دا د قرآن مجید حکم دی د ایمان د بچ کولو دپاره انسان هغه په داسې حال کې کلمه شرکیه ویلی شي چې په کم حال کې د مرګ دته یقیني ښکاره شي، څوک یې وژني. د دې ځای نه یو بحث بل چلېدلی دی، زموږ د علاقو کې رواج دی، هغه دا دی چې یو سړی یو پردی ښځه یې خوښه شي نو د هغې خاوند مجبوره کړي په طلاق ورکولو باندې. نو آیا دا طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي؟ په زوره طلاق غسل ورته وایي خلک، تاسو هم تجربه کیږي چې جبرن د چا طلاق واغستی شي، هغه مجبوره کړی شي د تماچې ټوپک په زور د هغه نه طلاق واغستی شي. د بعض محدثینو رائے دا ده چې څنګه یو سړی کلمه شرکیه وایي د اکراه د وجې، نو که دارنګې سړي طلاق د اکراه د وجې ورکړی شي نو دا طلاق نه چلیږي. دا مسائلو کې اختلاف چې پیدا کېږي داسې نه پیدا کېږي چې ګنې مولیان روزګار د اختلاف راشي. د دې وجې یو سړی چا مجبوره کو او مجبورن یې په هغه کلمه شرکیه وویله دی مشرک نه دی. نو هغوی دا وایي چې که بالفرض یو سړی مجبوره کړی شه په دې باندې ته طلاق ورکړه، نو آیا طلاق به واقع کېږي؟ نه وي چې نه واقع کېږي. څوک چې واقع کېږي نو هغوی وایي چې اصل کې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة یو درې کارونه دي، جدهن جد وهزلهن جد. که سړی هغه په اراده باندې ورکي، په خوشحالی ورکي، په جد ورکي، او که په ګپ کې ورکي، هزل ګپ ته وایي.
مذاق کې ورکی ناغه بیا کیږ نکاح طلاق او عتاق نکاح منه په غب کې یو سړی وایي چې ما خپل لور تعالی په نکاح درکړی ده یا ښځه وایي یو سړي ته چې زه تا سره واده کول غواړم او ما خپل ځان تعالی په نکاح درکړو او ګواهان موجود دي نو نکاح شوی دی اگر کدا وایي چې ما ګپ ولګو نکاح کې ګپ نه دویم عتاق یو سړی غلام آزادی خپل او په ګپ کې هغه ته وایي چې تا آزاد دی بس هغه آزاد دی او دریم طلاق که سړی ښځې ته په ګپ کې طلاق وایي نو دا طلاق ده کم چې وایي طلاقي نو هغې د دې حدیث نه استدلال کوي کم چې نه مني هغه هم عالمان دي که نه هغې وایي چې کله سړی مجبوره کړی شو چې ته ښځه طلاقه کا ورنه تا مونږ وجنو نو دې ته ته اکراه وی او که دې ته ته ګپ وی دا ګپ نه دی د حدیث کې خدا مطلب دی که نه چې جدهن جد و هزلهن جد په کې د اکراه خبره خو نشته اکراه خو ځان له څیز دی د هغې دې سره تعلق نشته اوار کیف د امام احمد رحمت الله تعالی علیه مسلک دارې د هغه زمانه کې چې کوم امیر و ډېر ظالم و د امام مالک زمانه کې یو امیر و هم ډېر ظالم و نو د هغې چې به کله پردی ښځه خوښه شوه نو خاوند به یې راوست د هغې او جبرن به یې د هغه نه طلاق واخیستل نو دې دواړو ائمه ویلي دي چې خبردار کم طلاق چې کله جبرن ورکړی شي دا نه چلیږي مسلې نه ځان خبرول پکاري د احنافو مسلک دارې چې مجبوراً طلاق چا ورکړل دا چلیږي او د هغې دلیل دغه حدیث ته کوم چې مونږ ووایو لیکن نور داسې ائمه شته چې هغې دا وایي چې دا طلاق نه چلیږي ځکه چې دا طلاق د مکره دی امام احمد با فرمایل څوک چې ما پیژني هغه ما پیژني څوک چې مې نه پیژني نو زه احمد بن حنبل یم او زه دا یم چې طلاق المکره لیس بشیء یو سړی چې مجبوره کړی شه په طلاق ورکولو د هېڅ شی نشته دا نه نافظ کېږي نو بارکیف بعض ائمو د دې ځای نه دا استدلال کړی دی چې مستکرهو علیه په کوم څیز باندې دې مجبوره کړی شو په یې باندې جرم نشته پایږي او د هغې څه سزا نفاذ هم نه کېږي نو بارکیف که هغه مطلب ته اخلي او که نه اخلي خو دومره خو معلومه ده د قرآن مجید نه چې کم سړي باندې څه ګناه وکړی شو جبرن وکړی شو نو په دغې ګناه کولو کې الله رب العزت دې سړي ته د مکره ته په چا چې په زبردستی دا کار کړی شوی دی هغه ته هېڅ نه وایي نه دنیا کې سزا ورکوي او نه په آخرت کې سزا ورکوي دا ټول کمالات دا ټول نرمه او رحمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجودي او د دې تقاضا دا ده چې زموږ د هغه سره صحیح مینه محبت پیدا شي صحیح د هغه اتباع پیدا شي د هغه سنتونه یې ژوندي کړی شي او انسان د هغه سره هغه مینه وکړي کومه مینه چې د هغه د شان لایق ده اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين